السلام علیکم ملګرو. سواد د واقعانا وفاق المدارس والا پشاش و اخر ولی مناظر اسلام مفتی محمد اسماعیل صاحب نے واوري چې دغه قاری صاحب دغه کم طالب العلم چې د وهلو شهید کړي د تعلق د چا سره دی مکمل تفصیل په دې ویډیو کې واوري. محترم مسلمانانو، یقینا تاسو علم کې دا سانحه سواد کې د یو ماشوم سره چې کم تشدد شوه، کم ظلم شوه، کم وحشانیت سلوک دا غزه شوه، یقینا دغه ظلم دی او ظلم تا که هر یو سړی نوم د عدل ورکړي نو یقینا دا به ډبل ظلم شي. تاریخ گواه دی په هغه زمانه کې چې چا ظلم کړی دی هغې ته زماني ظلم ویلی، د اهل زمانې ورته هم ظلم ویلی دی او هغه ظلم دی او ظلم ثابت شوی دی او په هغې باندې نتیجه هم د ظلم مرتب شوی ده. یقینا دغه ظلم خو شوی دی، خو د دې ظلم د پاسه یو دویم ډبل ظلم هغه دا دی چې کله هم تاسو به وګورئ موجوده وخت کې په هغه زمانه کې دا تاریخ گواه دی، په هغه زمانه کې د دوو سوچو والا د دوو ذهنونو والا خلک هغه په معاشره کې ژوند کوي. یو قسمه خلک هغه دی چې هغه د اسلام ازلي دشمنان، د اسلام سره عناد ساتونکي، د دین اسلام د مذهب د هغې سره ذاتي عناد ساتونکي هغه خلک په هغه زمانه کې موجود وو. د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې بعضی مشرکین مکه کې ناست او بعضی منافقین مدینه منوره کې ناست. کله به هم صحابه او حواله سره به هغوی 24 غنټې تاک کې ناست وو، انتظار کې به چې د صحابو نه یو داسې عمل وشي، یو داسې فعل ته صادق شي چې د هغې په اړه کې موږ ټول دین اسلام، شریعت او مذهب او دغه شان کتاب بدنام کو، پیغمبر بدنام کو، صحابه بدنام کو. د هغه مشرکین مکه او د منافقین مدینه منوره هغوی نسل موجوده وخت کې هم داسې شته دی چې کله هم داسې یو واقعه پیش راشي نو هغوی به مولا راوچتوي، هلته به پګړۍ راوچتوي، هلته به مدارس راوچتوي، هلته به مساجد راوچتوي، هلته به مقدس اشخاص او مقدس د عبادتونو مراکز راوچتوي او هغه به د تنقید نشانه ګرځوي. یقینا ظلم وشو، په هغه زمانه کې ظلم شوی دی، خو لیکن دغه ظلم شریعت پسې، مذهب پسې، په علم پسې تړل د چا ذاتی فعل یقینا دا ظلم در ظلم دی. اوس که یو انسان نه غلطي وشوله دا د هغه ذاتي فعل دی، لیکن شریعت د دې قطعي طور اجازت نه کوي. تاسو وګورئ دې باب کې زموږ علماو، زموږ دارالفتاګانو، زموږ کتابونو د مذهب څه لیکلي دي. جامعة العلوم الاسلامیه جامعه بالنور ټاون فتوا به دې باندې دا په هغې کې د وهلو دپاره 18 شرایط ایښي دي. په هغه 10 شرایطو کې 1 نمبر شرط دا دی چې کوم کس ته وی نو باید چې دا نابالغه ماشوم نه وي او دغه نابالغه ماشوم وهلم د هغه دپاره نشته، صرف ډانګ ټپټ دی او د دې نه علاوه د هغه غوږ ونیسه، غوږ ته معمولي راکاږه او په لاس باندې که معمولي څپېړه ورکړې اجازت شته دی، خو په داسې مقدار کې چې دا ماشوم دا برداشت کولی شي. زمونږ دین اسلام شریعت قطعي طور داسې قسمه تشدد او داسې قسمه ظالمانه او وحشیانه عمل چې کوم د قطعي طور زمونږ دین اسلام شریعت اجازت نه ورکوي. اوس یو کسو د هغه ذاتي فعل او هغه دا وکړو په دې کې د اسلام د مذهب د علماو هېڅ قسمه د هغوی هېڅ قسمه په دې کې چې کوم دی ټچ کولو ته ضرورت نشته او په دې کې د هغوی هېڅ قسمه هغوی بدنامولو ته ضرورت نشته دی. دا دین علما او علم او اهل علم دواړه هغوی په خپله دا وایي چې دا ظلم دی، دا وحشت دی، دا درندګي ده او ټول مذمت کوي او د ټولو دا اتفاقي رایه ده چې دا کس دی باقاعده په چوک کې سنګسار کړی شي، باقاعده دی په چوک کې په سولۍ باندې وخیجولی شي، باقاعده دی د دې دا قاتل د دې شهید قاتل دی باقاعده چې کوم دی ده ته د فلفوق سزا میلاو شي. دویم نمبر من بیا خپلو عوامو ته لګوي، زموږ اهل حق علما لګی دي دا هر ټیم کې د منبر او محراب نه تاسو ته دا صدا لګي چې باید تاسو کله خپل ماشومان داخلوئ نو د ټولو نه اول تاسو د ادارې او د دې عالم حوالې سره معلومات کوئ، ځکه قرب قیامت دی، د فتنو دور دی. کله هم یو ماشوم داخله اول تپوس کوه دا سړی اهل باطل سره تعلق ساتي، اهل حق سره تعلق ساتي، ځکه چې د تعلق د اهل باطل سره نو د اقوال افعال او کردار به ټول د اهل باطل والی. نو لہذا دا موجوده وخت کې چې کومه سانحه پیش راغلی ده د دې تعلق زموږ د وفاق المدارس د هغې په ذمهدار پیج باندې د ذمهدار پیج نه د هغې حوالې سره وضاحت شوی چې زمونږ دینی مدارس د اهل حق و مدارسو سره دا اداره نه کوم قسمه رجسټریشن ده
نه کوم قسمه د عالم زمونږ د اهل حق د جماعت سره تعلق شته دی الحمدلله په هغه زمانه کې د اهل حق په جماعت کې د چانه کم قسمه غلطي صادره شوې ده نو په هغه صورت کې موږ د جماعت خیال ساتلې د شریعت خیال هم ساتلې دی د علم خیال هم ساتلې دی د کس ذاتی فعل هم نظر انداز کړی دی نه دی نظر انداز کړی په هغه باندې تنقید کړی دی او د هغه دپاره هم چې د عوامو کومه رایه ده د شریعت کوم حکم دی هغې حوالې سره هم د هغې خبرې وضاحت کړی دی دنیا زموږ اهل حق علماو په دې باب کې بیانات شته لہذا دغه کس تعلق چې د کم جماعت سره دی د اشاعت التوحید والسنه د پنځپیرانو سره د هغې د ذمه دار عالم د شیخ طیب دا ذمه داري جوړیږي چې دی راشي او په میډیا باندې ووایي چې د کس کم عمل کړی دی کم فعل یې کړی دی باید چې دی د سوات په چوک کې الټه ځوړن کړی شي باقاعده دی سنګسار کړی شي او د دې ماشوم په بدل کې دی قتل کړی شي د داسې قسمه وحشیانه سلوک نه د داسې قسمه تشدد نه د داسې قسمه ظالمانه اقدام نه زموږ شریعت زموږ مذهب زموږ اسلام بیا په سختو ټکو سره منع کړې ده زموږ د اسلام شریعت مذهب د دې قسمه عمل سره هیڅ قسمه تعلق نشته نه زموږ د اهل حق علماو خصوصا د دې سانحې سره کوم قسمه تعلق شته دی دا د دې جماعت ذاتي فعل دی د هغوی خپل ذاتي کار دی باید چې د دې حوالې سره د دوی مشران چې کوم دی وضاحتي بیان یې راشي زموږ د دې قسمه کار سره هیڅ قسمه تعلق نشته دی اهل حق علما مه بدناموئ د اهل حق علماو د عوامو ناس په منځ کې ملحدین زنادقه د اسلام دشمنان د ګیپ او جدایي نه پیدا کوي